السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې به مو په تن وي. نن مې تاسو له راوړې ده د کلیجې پخولو طریقه، یعنی د عینې پخولو طریقه، د چرګ د عینې پخولو طریقه. نو ملګرو ویډیو را سره پوره وګورئ او دقسې ښایسته مزیداره کلیجي ځان له پخپله په خپل کور کې ښایسته تیاره کړئ. بالکل د رسټورنټ سټایل به وي. نو دوستانو طریقه پوره یاده کړئ، ویډیو را سره پوره وګورئ او زموږ چینل باندې نوي یاستئ نو چینل د سره دغسې ښکلو ویډیوګانو دپاره ضرور سبسکرایب کړئ. نو راځئ ځو ویډیو طرف ته، ویډیو شروع کوو. نو ملګرو د هر څه نه مخکې به دقسې نیم کیلو کلیجي د بازار نه راوړئ او دقسې به یې ښایسته مزیداره پاکه وینځئ. تاسو کتلی شئ څنګه چې ما ښایسته پاکه اینځله، دقسې ښایسته به یې صاف سوتره وینځئ. تاسو څنګه ویډیو کې کتلی شئ دقسې به یې ښایسته مزیداره پاکه کړئ. او بل طرف ته به دقسې چې دی یو پیاز او 3 ټماټر به دغسې ښایسته میده کړئ او سره به 1-2 مرچ کړئ د خپلې ذایقې مطابق. او دقسې به ورسره 2 دانې چې دی هغه وږي د پوټي کړئ او لږ شان چې دی هغه به ورسره یوه اندازه چې دی ادرک واچوئ. صحیح ده. دا به دقسې ښایسته مزیدار چې دی دقسې ښایسته میده کړئ. تاسو کتلی شئ موږ دقسې ښایسته مزیدار میده کړي دي. نو بیا به دقسې یو لوښی راوالی، کړایي وي، بله پتیله وي، چې هر څه شی وي برابر سایز کې وي، نه بیخي غټ وي او نه وړوکی وي. په هغې کې به دقسې یوه اندازه غوړي واچوئ. کله چې پکې غوړي واچول او ګرم شو بیا به ورته دقسې دا کلیجي چې کومه تاسو پاکه کړې وه نیمه کیلو هغه به ورته دقسې ښایسته مزیداره چې دی دقسې ور واچوئ او ګیس به پسې تیز کړئ. تاسو کتلی شئ ملګرو موږ کلیجي ور واچول او دقسې د څمڅۍ په مدد سره چې دی دقسې به یې ښایسته پکې میکس کړئ چې په غوړو کې ښایسته مزیداره میکس شي. تاسو کتلی شئ موږ سره. نو تاسو هم دقسې ښایسته غوړي چې دی هغه په یو لوښي کې واچوئ، که هغه کړایي وي، پتیله وي، چې هر شی وي په هغې کې دقسې غوړي واچوئ او بیا ورته دقسې ښایسته کلیجي ور واچوئ. کله چې دا دغسې ښایسته میکس کړل نو سر به پرې کږدئ تر 5 منټو پورې. تاسو کتلی شئ موږ ترې 15 منټه وروسته سر لرې کړ. تاسو کتلی شئ د کلیجۍ چې کوم خپل رنګ و هغه یې بدل کړی دی په غوړو کې. دقسې به تاسو بیا دوباره چې دی په څمڅۍ سره دغسې ښایسته په غوړو کې میکس کړئ. وبیا لړئ چې کوم طرف پوخ شوی دی هغه به په دې بل طرف ته راواړوئ چې هغه کوم طرف یې نه دی پوخ شوی چې هغه هم دقسې په غوړو کې سور شي. تاسو کتلی شئ په ویډیو کې ملګرو دقسې ښایسته مزیدار به په غوړو کې دقسې میکس کړئ. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ زموږ کلیجي چې دی هغه بالکل رنګ چینج کړ او بالکل چې دی په غوړو کې چې دی هغه بالکل ښایسته مزیداره چې دی هغه یوه اندازه چې دی پخه شوله په غوړو کې. نو بیا به دقسې ښایسته مزیداره چې دی دقسې چې کله شوله رنګ یې دغسې چینج کړ نو بیا به ښایسته دقسې د غوړو نه چې دی ټوله دقسې ښایسته راوباسئ. تاسو کتلی شئ ملګرو دقسې ښایسته مزیداره چې دی هغه به د غوړو نه دقسې ټوله راوباسئ. نو ملګرو تاسو کتلی شئ موږ چې دی د غوړو نه ټوله دغسې کلیجي ښایسته راویستله. نو بیا چې کوم مخکې موږ پیاز او ټماټر او مرچ او اوږه او ادرک چې دی میده کړي وو نو هغه به دقسې ښایسته دغه غوړو ته ور واچوئ په کومو غوړو کې چې موږ کلیجي سره کړله. نو په دغه غوړو کې به بیا پیاز او هغه ټماټر او کوم شی چې موږ مخکې میده کړي وو هغه به ټول په دغه غوړو کې دقسې ور واچوئ او دقسې به یې ښایسته د څمڅۍ په مدد سره چې دی دقسې ښایسته مزیدار چې دی هغه به یې میکس کړئ او ګیس په پسې نارمل کړئ. صحیح ده چې دا د دغه کړایي پورې چې دی وننښلي او ښایسته پکې پاخه شي. نو ګیس په پسې نارمل پرېږدئ او دقسې څمڅۍ په مدد سره به یې دغسې ښایسته وټکوئ چې دا بالکل ښایسته میده شي. نو دقسې به د 15 منټو دپاره پرې سر کښېږدئ. تاسو کتلی شئ موږ چې دی 15 منټه بعد ترې سر لرې کړو نو تاسو کتلی شئ زموږ پیاز او ټماټر چې دي هغه یوه اندازه چې دی پخ شوي دي. تاسو دقسې به یې په څمڅۍ په مدد سره دقسې ښایسته وټکوئ چې دا بالکل ښایسته مزیدار چې دی میده شي او خپل رنګ چې کوم دی هغه را پرېږدي. تاسو کتلی شئ په ویډیو کې ملګرو دقسې به یې ښایسته وټکوئ چې دا بالکل د ټماټرو چې کوم رنګ دی هغه بالکل را پرېږدي او په غوړو کې ښایسته او مزیدار چې دی پاخه شي. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ زموږ ټماټر او پیاز چې کوم دی هغه بالکل پاخه شولو. نو بیا به دقسې 1 چمچ نمک ور واچوئ او نیم چمچ چې دی هغه به زیره ور واچوئ، نیم چمچ به ګرمه مساله ور واچوئ او لږ شانته چې دی یوه اندازه 2-3 ګرامه چې دی هغه به تور مرچ ور واچوئ. صحیح ده. او دقسې به دا ټولې مسالې چې دی دقسې ښایسته مزیدارې میکس کړئ. تاسو کتلی شئ چې موږ دغه هر څه ور واچول او بیا هم دقسې ښایسته میکس کړل. تاسو به هم دغسې ښایسته مزیدار میکس کړئ
او د چمچې په مدد سره به دقسې وټکوئ چې دا بالکل ښایسته مزېدار میده شي او دا کومې مصالحې چې موږ ور دي چې دا پکې بالکل ښایسته مزېدارې پخې شي. نو ملګرو تاسو کتلی شئ زمونږ چې کوم پیاز ټماټر هغه پاخه شو، نو چې کله تاسو هم دغسې پاخه کړو نو کوم چې اضافه غوړي وو هغه به ترې دقسې را لرې کړئ. تاسو کتلی شئ ما هم ترې یوه چمچ غوړي چې دی هغه را لرې کړل او باقي چې کوم غوړي دي هغه دې دپاره کافي دي. نو دقسې برابر غوړي به پکې پرېږدئ او کوم چې اضافه غوړي نو هغه به ترې دقسې ښایسته را لرې کړئ. تاسو کتلی شئ زمونږ پیاز او ټماټر چې دی هغه بالکل ښایسته مزېدار پاخه شولو او کومه کلیجي چې موږ مخکې سره کړې وه په غوړو کې هغه به ته بیا دقسې ښایسته مزېداره ور واچوئ. تاسو کتلی شئ موږ چې د هغه کلیجي ته بېرته ور واچوله کومه چې مخکې په غوړو کې سره کړې وه او دقسې به یې ښایسته د چمچۍ په مدد سره چې دی دقسې ښایسته مزېداره چې دی هغه میکس کړئ چې بالکل په دغه پیاز او ټماټر او دا کوم مصالحه چې موږ ورته ور چې په دغې کې ښایسته مزېداره چې دی دا کلیجي بالکل میکس شي. او بیا به دقسې یو ګیلاس اوبه ورته ور واچوئ ګرمې اوبه صحیح ده، یخې اوبه ورته نه ور اچوئ. په بله چوله به دقسې ښایسته اوبه ګرمې کړئ او یو ګیلاس تقریبا نیمه کیلو کلیجي ده دغې ته یو ګیلاس اوبه چې دی هغه بالکل کافي دي، خو ګرمې اوبه صحیح ده، یخې اوبه ورته نه ور اچوئ چې دا به بالکل خرابېږي. نو ګرمې اوبه ورته دقسې ښایسته ور واچوئ او سر به پرې دقسې ښایسته کېږدئ. 5 منټه به پرې سر کېږدئ ملګرو، 5 منټه بعد به یې دقسې لرې کړئ او چمچۍ به پکې دوباره دغسې ښایسته ووهئ چې دا د هغې کړايي پورې چې دی وننښلي. نو دقسې 5 منټه بعد به پرې سر لرې کوئ. نو موږ چې دی 5 منټه پرې سر ایښی اوس هم ترې لرې کړه ماشاءالله کافي اوبه چې دی هغه وچې کړي دي. بیا به دوباره دقسې ښایسته سر پرې کېږدئ او بیا به ترې 5 منټه وروسته سر دقسې لرې کړئ. تاسو کتلی شئ زموږ کلیجي چې ده هغه بالکل د تیارېدو په حالات کې ده. اوبه چې کوم موږ ور اچولې وې هغه بالکل چې دی قابو وچې کړي دي، لږ شانې پکې پاتې دي. نو دقسې چمچۍ په مدد سره بیا دغسې ښایسته پکې میکس کړئ چې ښایسته مزېداره پخه شي. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ زموږ کلیجي چې ده هغه بالکل ښایسته مزېداره تیاره شوله. تاسو په ویډیو کې کتلی شئ چې څومره مزېداره او ښایسته پخه شوله. نو تاسو هم ځان له دقسې ښایسته مزېداره کلیجي پخپله په خپل کور کې تیاره کړئ. طریقه زده کړئ دقسې او ویډیو مخکې له ملګرو سره شیر کړئ چې نورو ملګرو ته هم ورسیږي او یو ښایسته ښکلی مزېدار کمنټس وکړئ موږ ته. ډېره مننه، ښاد او اباد اوسئ. الله مو ښاد او اباد بریالي لره. دقسې ښایسته کلیجي ځان له تیاره کړئ. د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.